نو تاسو دا گفتگو واورئ، تاسو ته به پته ولګېږي چې په دې کې بهانې چا کړي دي او په دې کې بیا په اخره کې تیښته چا کړې ده. راځئ په دې گفتگو شوې ده چې راځه کینو. مفتی منیر شاکر صاحب ته مفتی محمد ندیم صاحب وایي چې راځه کینو او دا کومې مسلې او اختلاف او انتشار چې جوړ دی دا علمي میدان کې دا مسله حل کو. نو تاسو دا واورئ او که ویډیو هم خوښه شوه نو لازمي در سره لایک او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. راځئ دې ویډیو طرف ته ځو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغې ته صحیح ده انشاءالله کې به مو په طریقه کار به دا وي یو به مناظر یعنې دې طرف نه زه مناظر هغه طرف نه مفتي منیر مناظر دوه معاونین دي هغه ځان سره کېني دوه به ځان سره کېنو به زیاتي نه درې هغوی درې مونږ شو دې سره به یو کیمرامین شي د دواړه طرفونو نه جدا او موضوع خو مخکې نه مقرر شي زمونږ د منځ کې یو موضوع د تراویحو فی الحال روانه ده یو موضوع چونکې دی د هر څه نه انکار کې 1400 کاله دین نه راویانو محدثینو فقهاو نه د دې وجې نه زمونږ موضوع به دا وي مفتی منیر شاکر چې دی هغه د اسلام نه وتېری خارج شوی د مرتد دی نو زه به د په کفر ثابتوم انشاءالله العزیز دی د هغې نفي وکړي د فقهاو په اصولو باندې د محدثینو د مسلمانانو په اصولو باندې بس د کافر ثابتوم موضوع به دا وي یو دویم نمبر د تراویح موضوع اوس تیزه چلیږي دویمه موضوع به هغه وي نو که دی په دې تیار وي ټیک د ورځ دې له ده نه واخلي مبادیاتو مجلس به ترې وباسو بس دغه شرایط شو دواړه طرف نه درې مونږ مناظرین درې یعنې زه یو مناظر دوه ورسره معاون چې کتابونه ورسره راغلي ځکه په یاد وکړه دې خبرې کې به زه نه منم که زه کوم دی به نه منې خبره به کتابونه نو دوه معاونین به کم از کم پکار وي او مقصد د مناظرې چې عوام یې وګورو نو میډیا به پکې یو کس د دواړه طرف نه کیمرامین شي او موضوعات درته ما مقرر کړل همدغه دي کم از کم 4-5 ورځې مخکې ووایي که دی تیار وي زه به خپل کتابونه تیاری وکړم دی د خپل دامن ماحول کې د زیدي مقرر کړي انشاءالله ولزه کېږي نو بلکل صحیح ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره د دنیا د علم او د دین او د دنیا خپل قوانین دي خپل دستور ده. یو سړی به راپاڅي و هغه به ووایي چې یاره جي ما سره دی د علاقې کور کمانډر میلاو شي زه ورسره خبرې کوم یا د آرمي چیف ماله راشي زه ورسره خبرې کوم نو څوک به ورته ووایي چې وروره نه ته دومره غټ سړی او نه ستا دا خبره دومره غټه ده ته ایس ایچ او سره کېنه او ته ډي ایس پي سره کېنه ته ډي پي او سره کېنه د رینچ خبرې نو دا موصوف عاجز خپل رینچ نه اوچتې خبرې کوي دې موصوف ته داسې ووایه چې که چېرې ته رښتیا حق او باطل معلومول غواړې نو چې ته مشرانو ته لاس اچوې مشران به دې کېنوي نو که دا ما سره خبرې کول غواړي د ده مشران شته دي شیخ ادریس صاحب دی الله دې ژوندی لري او مفتی عبدالله شاه صاحب دی پیر مختار الدین صاحب دی نو مشرانو سره مشران خوند کوي او که چېرې د کشر خبرې کوي لکه چې دا دی چې د دنیا یې پیژني نو زمونږ کشرانو ورته بار ویلي دي او بار ورسره خبره یې کړې ده مفتی حفیظ الله صاحب دی او مفتی واجد صاحب دی مفتی خیر الله صاحب دی مفتی عبدالوکیل صاحب دی نو چې کم یو سره کینی کشر به کشر سره کینی او بله خبره دا ده چې ناستا په مناظره کې د دې دپاره کیږي چې دا نوی معلومه چې کم یو په حقه دی او کم یو باطله دی په دې خبره باندې لږ ښه ځان پوی کړي او دی عاجز دیم پې ځان پوی کړي کیدای شي دی تر اوسه پورې په دې خبره پوی نه وي هلک دی جذباتي دی دا قانون دی چې مناظرې خلق دې دپاره کوي چې شک کې وي خلک چې یاره دا سړی په حقه دی او که هغه په حقه دی یاره چې دی به ټیک وایي که هغه به ټیک وایي دې دپاره مناظرې کېږي کله چې یو سړی د بل یو سړي په باره کې ښکاره وایي چې دی مرتد دی لکه په دې میسیج کې هم ویلي
دا د اسلام نه خارج دی، د پرویزی دی، د قادیانی دی بالفرض، یعنی اسلام نه خارج دی. نو چې کله تا حکم ولګولو چې دا د اسلام نه خارج دی، بیا ته د څه شي کینې؟ بیا نو امید ده چې په دې خبرو به دی هم پوه شي که الله وله فهم ورکړی وي او نور ملګري به هم پوه شي. مناظرې همیشه دپاره د دې دپاره کیږي چې د خلکو شک وي، تردد وي چې دا په حقه دی او که هغه په حقه دی، په حق کې تردد وي. او چې کله یو سړی مستقله فتوا ولګوي چې دا سړی د اسلام نه خارج دی، دا مرتد دی، دا پرویزی دی، بیا د ناستې څه فایده؟ بیا خو د ناستې فایده نه، کافرو سره خو څوک نه کیني او نه څه فایده شته ورسره. دا خلک هغو چا سره کیني چې په حق کې تردد وي، په باطل باندې چې یقین وي هغه نه کیږي. او بل دا مناظرې خلک د دې فایدې دپاره کوي چې که فلانی په حق و چې ما ته راواوړي او که زه په حق وم چې زه ور واوړم. دې ماشوم ته ووایه چې تا تر اوسه پورې 10-12 یا زیاتې کمې مناظرې وکړې، تا چا سره ومنله چې یاره دا ستا خبره حقه ده، به زه در واوښتم؟ او تا سره چا ومنله چې یاره زه ته په حقه یې زه در راوړم؟ نو داسې خلکو سره څوک مناظرې نه کوي چې هغه مخکې نه ووایي چې پلانی کافر دی، پلانی مرتد دی. بس چې کله تا هغه مرتد کو، بیا قلار کښېنه، بیا د جهاد کوشش کوه. کله دی چې په سړي باندې د مرتد فتوا ولګوله، بیا هغې نه وروستو درجه د جهاد راځي. مناظره هله کېږي چې ته ووایي چې دا ډېر ښه مسلمان دی، ډېر ښه سړی دی، ټیک سړی دی، خو خطا شوی دی، په ځینو خبرو پوه نه دی، ما سره د مناظره وکړي چې زه یې پوه کړم. چې ته وایې چې دی کافر دی، نو بیا در سره څه لکېني؟ خو بس ټوپک راواله، بیا جهاد ورسره وکړه. الله دې دته او د ده ملګرو ته فهم نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امداد الله مفتي صاحب اصل خبره دغسې د رامې سوګینو ما واورېده. یقین نو که دی په هېڅ صورت ما سره کېناستو ته نه دی تیار، دغه یو به نه کوي. اول نمبر خبره دی د رینج کوي، د حیثیت کوي. نو که خبره د رینج او د حیثیت شي، خو دی درسي مولا نه دی، درس نه کوي. زه الحمدلله درس کوم، تخصص والا ته پړاوم، زه درسي نظامي والا ته پړاوم. الحمدلله زه د لوی پایي مدرس یم ته په مقابله کې. دغسې کې کتابونه وي، الحمدلله دنه ما 15-20 کتابونه ما لیکلي، دی به خپل کتابونه زه هغې په مقابله کې رانه وړي. دریم د مشرانو خبره، نو مشرانو ټولو ما باندې اعتماد کړی دی. زه خپل نماینده په دغه باب کې تسلیم کړی یم، که هغه شیخ ادریس صاحب دی، مفتي عبدالله شاه صاحب دی، هغه ټولو ما باندې اعتماد کړی دی الحمدلله. نو د رینج منځ خبره به دې کې څه خبره شول، خو حق ثابتول دی، په هغې باندې خبره کول دي. دویم دی وایي زما کشران، نو د دغه کشرانو ته چې اوس موږ جواب ورکړو، ټولو خلکو توجه ورته نه ګرځېږي. دی دغسې وکړي، دی خپل دغه عجز ذکر کړي، دی ووایي زه عاجزه یم، نه شم کولی. د کشرانو کې د یو متعین کړي، د زما نماینده دی، د فتح شکست زما فتح شکست دی، که دی یم پړ کو، دی یم خاموش کو، زه به یا خو څه ورته وایي خپل دغه کوم څه چې مې انکاري حدیث شروع کړی دا به پرېږدم، او که دغه نه پرېږدم نو میډیا ته به نه راځم. دا دې وکړي انشاءالله موږ به د کشر سره کښېنو. دریم نمبر دی وایي دغه حکم لګولی دی مخکې نه چې مرتد دی فلا دی فلا دی، دا ټولو علماو فقهاو لګولی دی داسې کس په باره کې. دی وایي چې حکم یې ولګوو، نو بیا مناظرې ته څه ضرورت دی؟ مناظره خلک هله کوي چې شک وي د چا په باطل کېدو باندې چې یقین وي، هغه سره مناظره څوک نه کوي. نو زه ده ته وایم چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسیانو سره مناظره کړې، حالانکې د هغوی کفر یقیني و، د هغوی باطل کېدل یقیني و، بیا ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم مناظره کړې. ابن عباس رضی الله عنه د خبریو سره مناظرې کړې دي، دا ورته یقین و، اتفاقي خبره وه چې دا ټول چې دی په باطله باندې دي، ګمراه دي، بیا ورسره مناظره کول. زمونږ کبیرین دیوبند تر اوسه پورې کړي دي د ټولو باطلو سره. نو د هغې دا مطلب نه و چې اوس مخکې نه حکم مونږ په ده چې کوم حکم لګولی دا به ثابته وبدلوي، سره ثابت هم نه کړی شو، د مخې ته به توبه وباسو، او کوم ثابت کړی شو د دې هلته ودرېږي، توبه دې وباسي د خپل غلط څیزونو نه. نور خو مونږ خپل رور ګڼو، خفه کېږو ورباندې ځکه دا خبرې کوو چې یاره آخرت یې خراب نه شي، او که دی نه راځي کم از کم نور خلک خو د هغې نه بچ شي که نه. بله خبره دی دا کوي ما یادوي چې د 10-12 مناظرې کړي، الحمدلله 10-12 مې نه دي کړي، 50 نه مې زیاتې کړي دي. هر مناظره مې 3 غنټې 4 غنټې د هر مسلک مشرب والا سره زما مناظرې شوي دي الحمدلله، ښه د امن په ماحول کې. د هغوی مشران هم راسره ناست دي، د هغوی کشران هم راسره ناست دي، دغه خبرې مې نه دي کړې کومې چې دی کوي. او په دې باب کې دی چې چا در سره منل، مناظره خو دې لپاره نه وي چې په چا یې ومنې،
مناظرې تعریف دې لګو کې توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشایعین اظهارا للصواب. مناظره کېږي د حق د ظاهرولو لپاره، دې لپاره نه کېږي چې ته بچاو مالې. دې لپاره بیا نور ضرورت په میدانونه شته دی. مناظره دې لپاره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسیانو سره مناظره کړې، هغوی منلې وي. ابن عباس رضی الله عنه د خوارج وغیره نورو سره مناظرې کړې، هغوی منلې وي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ډېرو باطلو سره مناظرې کړې دي، هغوی منلې دي. دا غلط قسمه شرطونه دي. دې زموږ سره کینی په دې سيزونو. نو بهرحال خبرې خلاصه دا ده چې دې موږ سره کینی دغه دوه موضوعات په الحال مرتمه متعین کړي کې د نه خوخي کوم موضوع دا ورنۍ موضوع د نه لري کې دویمه لري کې په خپل خوخه کوم موضوع راځي روا دي چې ان شاء الله تعین د دوه موضوعات وبو کې بنو بدی کې خبره د مشر او کشر سره نه کینم. باقي کبیرونو ما باندې اعتماد کړل الحمدلله. نو کله ما سره نشي کولای بل دې را مخې ته خیر خو دی وجه نشم کولای. زما د کشر د سره کینی د زما پول نماینده دی. د فتح شکست زما فتح شکستی کدل د شکست ورکو ومنله ټول دنیا چې و عقیده له شکست ورکړل دي. نو خو بیا به زه توبه وباسم یا به میډیا ته نظم دې دوه کې یقین را یو خبرې مونږ ته په اعتماد راکړي ان شاء الله ورځ مونږ راغی سره زموږ انکار نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سامعین ورونو د خبرې تاسو واورئ. دی موصوف ویلی دي چې ما 15 کتابونه لیکلي دي او ویلی دي چې زه د لوی پای مدرس یم او د مدرس مولا نه دی. نو چې د لوی پای مدرس شو د 15 کتابونه لیکلي دي بیا خو زه د نه ډېر کشر شوم. دی خو ډېر بره شو بیا ما سره نشي کېنستی. بیا به دته زه چېرته تقي عثماني صاحب راولم یا به ورته چې کم دی بقول د پرویز صاحب او تر ژوندۍ کو را پابه څوزکه چې دوی خو چې ژوندۍ دي مړي ژوندۍ دي. نو چې د دومره لوی پای مدرس ته او زه مدرس بولا مثال ما نه ګڼي او د ځان د 15 کتابونو مصنف ګڼي. مهرباني دی وکړي یو 10 کتابونه خو دې ماته په تحفه کې راولیږي ته قیمت به هم خپل ورکم خو چې رسالې نه وي کتابونه وي 10 کتابونه دې راولیږي بس بیا هم زه ډېرې خبرې به د تسلیم کړم چې واقعي. نو خبره دا ده چې اول خو ته وړوکی دی به وړوکی مولا وي عمر نه بم کم وي کیدی شي او تجربې نه بم کم وي ډېرو شیانو کې به کم وي کیدی شي زه ترې لږ مشر وم دا مې یا مني یا نه مني. نو زه دغه ورته وایم چې کشر دې کشر سره کېږي مشران دې ماله را مخکې کړي او که دی وایي چې نه زه د غټې پایې مولا یم 15 کتابونه مې لیکلي دي او مدرس مولا یم او دی مدرس نه دی نو بیا خو زه د وړې پایې مولا یم دی د غټې پایې مولا دی بیا هم وړه سړي سره کېناستل مناسب نه دي. دی د ځان ته خپل همسر وګوري. دی خو هسې م وایي چې مړي ژوندي دي نو بیا به د پرویز ورته راوچت کړو او یا به چې کوم دی تقي عثماني صاحب ورته راولو ځکه چې دی د غټې پایې عالم دی ده وویل. او بله خبره عجیبه خبره یې کړې ده د فرمایلی دي چې که دی ما کشرانو سره کینوي نو دی د اول خپل عجز ولیکي چې زه نشم کولی بیا به یې زه کشرانو سره کینم. نو دی مولي صاحب ته ووایه چې الله دې تا ته عقل نصیب کړي په د خپلې قاعدې باندې عمل وکړه چې ته ما سره کینې خو ستا مشران دې هم راته ولیکي چې موږ عاجز یو موږ ناپویه یو زه به بیا هغه نه پس تا سره کینم. که دا عجز ضروري وي او که ته وایي چې نه هغوی دا خبرې کړي نه دي نو دا خو ته بیخي غلطه ځکه وایي چې دا خبرې خو ټول عمر دا امت ګمراه کړی هم دغه ستا مشرانو دی. دغه ستا مشران دغه خبرې کوي ستا مشران دغه ګندګۍ غږوي خلک یې ګمراه کړل. مفتی عبدالله شاه صاحب دی څه وایي او پیر مختار الدین صاحب دی څه وایي همدغو خبرو په رد کې موږ جوابونه کړي دي. نو چې کله موږ د دوی په جواب کې دا بیانونه کړي دي خو دوی د بیان ته کېنوه که نه ټول عمر یې بیانونو کې دغه ګندګۍ ویلي دي. او که ته وایې چې نه عجز ته ولیکه نو بیا ته دوی نه عجز راولیکه چې هغوی ولیکي چې موږ بالکل عاجزان یو دا ستا وله کلیات چې په ما باندې چې کومه قاعده ستا طرف نه لګي خو هغه خو په خپله مشرانو هم ولګوم هوښیاره سړي که نه ما ته وایي چې عجز ولیکه او هغوی نه وایي چې زه هغو نماینده مقرر کړی ما هم خپل دا کشران نمایندګان مقرر کړي دي. څنګه لیکل چې غواړې زه به یې کشرانو له ورکړم او ورسره کښېنه نرشه خو اول مناظره به په علمي اصطلاحاتو باندې ورسره کوې. دا خبره دي چې یاده وي
او باقي پاتې شوه دا خبره چې زه د 15 کتابونو مصنف یم نو مولوي صاحب ستا د الله په ذات قسم وي چې 11 کتابونه خو ما ته راولېږه چې زه یې وګورم چې ستا کم کې رسالې دي که کتابونه دي. بهرحال امید لرم چې پوهېږې به که الله دې پوه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدلام علی صاحب خور دې شاکر صاحب د کلیپ واورېدو ولې څه خدنام پسې راغله او مطلب یې دا چې په هیڅ صورت دی کې نشتو ته موږ سره نه دی تیار مناظرې ته. اوله خبره دی دا کوي چې ما یې دی چې دی وایي چې زه د لوی پای مدرس یم او دا نه دی نو بیا خو دا زما دغه نه شو نو دا خبره ما د په جواب کې کړله چې دی وایي دا زما د پایي نه دی او د رج نه دی او پلان کې نو دا خبره غلطه مناظره موږ چې وایو د نظیر نه ده هغې کې دا د هلته بیا ټولو لیکلي مشارحینو همدغه دي چې د علم دپاره څه داسې یو پیمانه نشته چې موږ په هغې وتلو چې د کوم هغه زیات دی کوم هغه کم د هغې دپاره دا دی چې بس یو د مدرسې فاضل دی بل هم د مدرسې فاضل وي نو هغې کې ما او دی برابر یو الحمدلله. باقي د عمر خبره په دې کې نشته دی. دویمه دا خبره دا ده د پایو مایو خبرې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نجران د عیسیانو سره مناظره کړې وه آیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پایې برابر وو ولې ورسره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناستو دی دا ټول څیزونه نظر انداز کوي او دا قسمه خبرې کوي. دویم دی وایي پرویز به ورته راپورته ګوزه کوي دی خو هسې مو چې مړه ژوندي دي نو د مړو دپاره په قبر کې د برزخ ژوند په جسم سره جسم منصوري سره دغه د قرآن د نصوص او د حدیث مبارکونه ثابت دی د هغې استهزا کوي دی خو منکر قرآن هم دی منکر حدیث هم دی هغه مونږ ته منسوب کوي بل احیا قرآن کې راغلی د مرزان نه دي جوړ کړي که دی اوس دغه قرآن هم نه مني په خپله دې په ځان فتوا ولګي چې که مونږ په چې په ولګو بیا خفه کېږي په هغې. دریم نمبر دی چې دوی ما کتابونه لیکلي مد د تخبره ولګي انشاءالله العزیز زمونږ یو 2 کتابونه اوس په منظر عام باندې دي هغه نور چاپ شوي دي ختم شوي زه په ریکارډ کې ګورم د ټول نه به زه د تحفه کې ورولېږم پیسې دې نه رالېږي تشکر مهرباني. څلورم نمبر دی چې ستا مشران دې لیکل راکړي چې مونږ عاجز یو نو زما مشرانو سره ستا خبره نه ده ګوره مشران چې دي هغه ټولو زه نماینده تسلیم کړی یم یو ځل بار بار مونږ باندې اعتماد کړی شیخ ادریس صاحب دي ټولو مشرانو بیا دا په زول خبرې کول دی ده خبره زما او ستا راته ولې نه کېنې مخامخ ولې نه راځي. بیا دی وایي چې وایي اول به مناظره په علمي اصطلاح مخامخ به ما ورته کېلو انشاءالله دواړه په علمي اصطلاحاتو هم خبرو وکړو په دې به مو وکړو کوم کتابونه چې پیش کوو انشاءالله هغه عربۍ کې وي هغه څه پښتو اردو کې نه وي انشاءالله هغه به پیش کوو مخامخ یو بل ته به په علمیت زما او ستا پته ولګېږي په دغه څیزونو ما او ستا مکابره نه ده مناظره ده راځه را مخامخ شي انشاءالله دغه عزت بېعزتي به دې مونږ نه کوو ښه عزت به دې وساتو هغې نه ګبراوېږم. باقي دغه د کشرانو نو کشرانو ورګې ته دغه ووایه چې دغه فتح شکست زما فتح شکست دی زما نمایندګان دي زه خپله نشم کېناستی دیو در سره کېنم زه به د هغوی سره کېنم خو ته به بیا دې قیدونه توبه وباسي او که دغه قیدونه توبه نه وباسي کم از کم میډیا ته به نه راځي په دې څیزونو باندې. باقي دا زما مشرانو خلک نه دي ګمراه کړي ته ګمراه کې د پوره امت نه خلاف په یو طرف باندې روانې په دې وخت کې 1400 کاله مسلمانان فقها محدثین مفسرین هغه یو طرف ته ته بل طرف ته یعنې دې مطلب دا چې تر اوسه پورې 1400 کاله مسلمانان په قرآن او سنت په دین نه پوه شي اوس دی را پیدا شوی دی پوه شوی دی نو دی دې زموږ سره کښېني مخامخ انشاءالله العزت او بیا مخامخ ولګېږي انشاءالله چې دغه شوق به مونږ پوره کړو زه په انتظار یم چې د بل تاریخ مونږ تر مناظرې دپاره راکړي چې کښېنو انشاءالله العزیز.